دا میسج واورئ خو دا ویډیو به ښه ډېره پوسټ کوئ، که په ټیک ټاک کې ګورئ نو ریپوسټ به کوئ او د خپل ملګرو ته به شیر کوئ، او که په فیسبوک په پاڼه باندې ګورئ نو هم به شیر کوئ، او که چېرې په یوټیوب په پاڼه ګورئ نو هم به شیر کوئ. صحیح ده. وایي مې یاد کړه لپس بدل شوی دی. د جمعې مونځ طریقه راته وښایه، یعنې جمعې مونځ به څنګه کوو. نو راځئ جي لما وغوښتل چې بهایي داسې کمنټ راچوت کړم چې په هغې باندې تاسو ته فایده هم میلاویږي. ګوره نوجوانه ګوره د جمعې چې دي که نه 12 رکعات لري، 12 رکعات لري په دې په یو کومه او ټول ډک دي. خبره مې لا ختمه کړه، ټول ډک دي او ډک او تش ته ویل کېږي، ډک هغه ته ویل کېږي ولد دوالین امین، وروسته پسې یو صورت ویل کېږي ته ویل کېږي ډک، او تش هغه ته ویل کېږي ولد دوالین امین، او بیا به صورت پسې نشته. دا خو اسانه خبره شوه. ښه را به شي جومات ته ښکلی مردار او جامع مسجد ته به راشي کوم ځای کې جمعې مونځ کېږي، نو هلته به ښکلی مزار راشي او د ټول نه مخکې به اول ښکلی مزار 4 رکعاته سنت وکړي، سنت مؤکده. ټیک ته نیت خپل درځي که نه، که بیا هم نه پوهېږي نو بیا خو ویډیو ډېره غټه شي که نه. نو اول به وکړي 4 رکعاته سنت مؤکده، یعنې سنت مؤکده هغه ته ویل کېږي چې نبي صلی الله علیه وسلم پرې همیشوالی کړی وي. ټیک ده که نه. 4 رکعاته سنت به وکړي ځان له ښه، بیا د هغې نه وروسته به 2 رکعاته فرض په امام پسې وکړي، د هغې نه وروسته بیا 4 رکعاته سنت مؤکده، بیا به 4 رکعاته بیا وکړي، د هغې نه وروسته بیا 2 رکعاته سنت غیر مؤکده وکړي. بس دغه نیت دی، دې کې څه مشکل نشته او دې کې څه دغه شته. نیت پکې هم دغه دی، بس چې تا راغلی د کور نه رالي او مسجد ته رانوتې، بس دا ستا دغه نیت دی. اوس که ته په امام پسې تړې خبره نیت پسې کښې، نو هغه هم بس د امام په نیت باندې مې نیت الله اکبر خبره ختم. ټیک ده. نو په ژبه باندې هم ویلی شي، پښتو کې ووایه چې بس ته تاله څنګه درځي ووایه، او په زړه کې هم دغه نیت دی، بس چې امام صاحب الله اکبر بس ته الله اکبر پسې وایه. نو دغه اسان مونځ طریقه وه. شاکر مې ته وښودله، که زه به ته نور مخکې ځم او دغه پکې راوباسم نو بیا به کې ویډیو به غټه شي، نو بیا مشکل لکه تاسو پوه شئ. صحیح ده.